موږ سکول کې کار کولو اوس ډوډۍ شوه اوس کار شته نه او داسې ناست یو. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو زه یم ستاسو قربا محمد فرهاد د قبایل ټي وي په شیشه باندې یو ځل بیا حاضر یم ستاسو په خدمت کې. موجوده یو په باړه شیخانو علاقه کې په یو داسې کورنۍ کې چې هغه یو طرف چې کوم کرونا وایرس دی یو وبا راغلی ده او بل طرف زمونږ هغه خلک چې هغوی به دیاړې کولې هغوی به خپلې مزدورۍ کولې نن هغه په خپلو کورونو باندې ناست دي هېڅ قسمه څه ذریعه یې نشته. نو د یو ملګري سره ناست یو د دوی فریاد به اورو چې دوی څه وي. هر به یې تاسو څه ډیوټي به کوله او تاسو به دا نه مخکې څه کول او څه هغه هم تاسو موږ سکول کې کار کولو اوس ډوډۍ شوه اوس کار شته نه او داسې ناست یو. بس مزدوري دا شته نه او کار تصمیم کله روي کله څه بس خلک پیسې راکوي بس په هغې موږ گزاره کوو. تاسو ورونه یا داسې نور خلک تاسو ذریعه څوک نشته دلته چې تاسو مدد وکړي تاسو په دې علاقه کې داسې خلک وي هغه تاسو مدد کوي؟ نه یو هم نه کوي هغه موږ چې ورشو موږ بېګا هم خوړی نه او داسې بس کله کار وي کله بس نه وي. دا کم کور چې دی دا کم ځای کې چې ته اوسېږې دا خو لکه ډېر لکه داسې دی چې د اوسېدو هم نه په دا کې تاسو ګزاره کېږي چې باران وي بس کار کې ناست یو چاته تللی نه شو او څوک د کاریا کور هم نشته دی بس نه تلون پرېږدي نه بل پرېږدي بس دې کوټه کې ناست یو بس باران ناست بهر مورکې بلکې د مو مورکې هغه هم دلته موږ سره ناست و د هغې به هم فریاد ورو. ترور په تاسو باندې دا کوم حالات چې تېرېږي دا کوم حالات چې کم تېرېږي دا تاسو ورته لږ بیان کړو چې څنګه ژوند تېروو؟ بس دغه ژوند تېروز بیا چې نن د باتروم بس شته یې ودرېدو نن د کوټۍ بس شته یې دغه حالات ته پر دې مزدوري کوو او دغه سهار ځو ماښام راځو سړی هم د ګردو بیمار دی دغه مې بچی دغه دی تاسو یې وینئ ودرېدو بس دغه بد حالات دی را باندې چې باران بس الله هم ویني حالات کله یو کار شپه کوو کله بل کار شپه کوو. د تاسو چې کوم ګاونډیان دي کوم کلیوال دي دا تاسو څه مرسته څه هغه دې کوي؟ الله دې راکړي چې درې لوی دا یو لیور مې راته پسې چغې جوړې کړي چې موږ سره کوټه کې څومره ودرېدو او نور دا لیورونه مې نور شته دی ټول شته دی خدای کې د کټ ځای راکړي راله ودرېدو. او د خپلو کتونکو له په دې علاقه کې داسې خلک شته چې ښه مالداره خلک دي خلکو له زکات خیرات ورکوي هغو له ته څه ویل غواړې؟ هغې له زه دغه ویل غواړم چې موږ سره لږ امداد وکړي مرسته وکړي چې زموږ چېرته د کوټې جوړې شي حالات هم ټیک شي ودرېدو ټول عمر موږ داسې تېر کړو بچې. کتونکو دا د موږ مورکې هغه تاسو له دا خبرې کوي چې په موږ باندې څنګه حالات تېرېږي په دا اوس ژوند دی روان دی یو طرف د وایرسو په شکل کې یو وبا په علاقه باندې راغلی بل طرف غریبي شي نو حالات ډېر سخت شي د دغه مورکې اواز تاسو واورېدو. زه د قبایل ټي وي د سکرین نه دا میسج د شیخانو علاقې چې کم سرمایهدار خلک دي کم ذمهوار خلک دي هغو له ورکوم چې پلیز د داسې خلکو ملا وتړو د داسې خلکو سره ودرېږو ځکه چې د دغو خلکو په سر تاسو په دومره غټه مرتبه په دومره غټ سیټ باندې ناست یو دلته هم اوټونه اخیستي دي دلته تاسو وخت تېر کړی او د داسې خلکو اواز اوچت کو او په دغه چې د کم دا غریبه کورنۍ د دغه مدد ځکه چې د یو انسان زړه خوشحالول داسې لکه د ټولې دنیا زړه خوشحال کړي مطلب د هغه سره امداد کول دا ډېر غټ اجر لري. زه د شیخان ویلفیر فاونډیشن چې کوم دی د هغو له هم دا ریکویسټ کوم چې پلیز د دغو خلکو امداد وکړو کم خلک چې مو دا ویډیو ګوري دغو له زه ریکویسټ کوم چې پلیز چې څومره کېږي چې د چا څومره وس وي د دغو خلکو سره امداد وکړو او د دغو سره ودرېږو. تر بل پروګرام پورې زه ستاسو قربا محمد فرهاد د کیمرامین اسف خان سره درنه اجازت غواړم په لوی الله مو سپارم والسلام.